मालिक रहमतुल्लाह अलैह थियो दा अरबी नस्ल और दा जाती तौर द यमन द निकच दे दगा मालिक च दे दा द निक नामा वा नो द निकच दे मालिक और दे बांधे खबत सड़ी बांधे राजी चे अरबों के दा दस्तूरो चे पनवसी बांधे बे से चल कोलो द निकनु में हो पनवसी बे द गुर निक नामा ही हुआ उस मुंग के हो खजे वही चाहे है द मड़ी नामा है पे के हो लेकिन जमुंग हो कम कार समझे दगा मालिक चो दा पसंद 2 हिजरी की द यमन नरागे मदीने मुनव्वरे था और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाश बांधे बैतों को मुसलमान है। उलमा वही चे सेवा द बदर द जंग ना पनोर टोलू जिहादुनों के मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो चौदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर शरीक और टोलू जिहादुनों के आगे न बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दाद मालिक नसैदे च नसै ओ सुनो खल्को पे दखपल निकन उनके दद पैदाइश च दे अगप मदीना मुनव्वरा के शवे और पैदा के दो न बाद द शुगल चो दलस अतो कालो पजवन के हदीस यादोल हदीस यादोलो के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आगा स्टेज तौर से दो और आगा उलूम और फनून द हासिल कर चे मुअत्ता इमाम मालिक की लिकल शुरू कर मुअत्ता इमाम मालिक दा यो टके द याद लरलो दे चे ज़खीरा हदीस रा जमा कवल और आगेल बिया द किताब शिकल के वर कवल दा पे इस्लाम के अव्वल सड़े इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह चिदा कार करे अव्वल किताब पे इस्लाम की द कुरान नबाद चिली कले शिवे देन अगम मुअत्ता इमाम मालिक दा दाड़ू बड़े किताब उस मुअत्ता इमाम मालिक अजीजानो कज कसम दर तोखरम नो दरवजन बनशम चे पदे टोल सूबा सरत की पटोल सूबा सरत की शायद 30-40 निहायत 50 पोरे उलमा बई चागप मुअत्ता इमाम मालिक हुई पटोल सूबा सरत की और दी सुमरा चखपक दे दो उस्ताद पर सर बेक दी
په ټول صوبه سره. بیا د امام مالک رحمت الله علیه فقاهت چې کوم دی، اوس یو مسله پیښه ده. مسله دا پیښه ده چې یو سړی قسم وخوړو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د ښځه په 3 کاڼي طلاق کوي. جنابت پیژنئ څه ته وایي؟ غسل کولو ته جنابت وایي. کاکا ویښ شو، عمر دې تېر شو. یعنی لفظ جنابت تاسو نه پیژنئ. جنابت څه ته وایي خدای بندگانو؟ چې سړی غسل کې شي، شپې احتلام ورته وشو یا خپلې بیبي سره هم بستري وکړه، یا دې ته جنوب وایي. خبره پوه شئ؟ نو سړی دا قسم وخوړو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د ښځه په 3 کاڼي طلاق. اوس به څه کوې؟ ته به ټول عمر غسل کې ګرځئ، او که غسل کې هلته در باندې ښځه طلاقېږي. وګرځئ که نه لږ نری نری. ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي و، هغه ته چې خبره پیښ شو هغه وی چې غسل به نه کوي، که وکړو په ښځه طلاقېږي. خیال امراضي غسل به نه کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسکه کېده، صاحب دا مسله پیښه ده، اوس به څه کیږي؟ امام ابو حنیفه فرمایل چې راځئ چې د دې سړي علاج وکړو. یو سړی پوی کړی دی چې د دې دریاب په غاړه ته ودرېږه، زه به دا سړی دریاب ته غورځومه چې دی پکې یو 2 غوپې ووهي نو ته به فوراً راوباسې چې مړ نشي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سړی د لاس ونیو چې راځه که نه چې دا مسله ولټو، خو چې د دریای دجله غاړې ته وروستی دی غړپ چې دیکای ورکړې ده، چې دیکای ورکړې ده دریاب کې اوس 2 3 4 5 غوپې ووالې، بل سړي ورټوپ کړه لامبوزنو، هغه راوویستو ورته زه بچیا غسل دم پاک شو، ښځه دم طلاقه نه شو. تاسو خیال ده؟ ابن ابي ليلى ته پته ولګېده چې امام ابو حنیفه دا چلو کو. ابن ابي ليلى ورته دا څنګه چلو شو؟ نو امام صاحب ورته وی چې او ابن ابي ليلى په هر شي کې نیت ضروری دی، په هر شي، خو په غسل ویستو کې نیت فرض نه دی. تاسو خیال راغی؟ په غسل ویستو کې 3 سیزونه فرض دي: خوله کې اوبه اچول، پوزه کې اوبه اچول، او ټول بدن لمدول. دا 3 سیزونه چې بے نیت لامده شي نو غسل وته. ابن ابي ليلى اکبک شو او چې د امام ابو حنیفه د علم جواب چې ده دا ډېر ګران کړ. دا فقاهتو د دې فقهاو او دا علمو د دې خلک. امام مالک رحمت الله علیه دا موطا چې ولي کله
نو بیا به دا درس کوله. طالبان براتلو دا موطا چې دا به ورته د پړاوله. هارون الرشید بادشاہ هغه وی چې امام مالک ته وایي چې زما دربار ترازی او دا موطا چې دا ماته لگا اوري. امام مالک جواب ورولې غلو چې موطا د پیغمبر حدیث دی، خلق حدیثو پسې ګرځي، حدیث چا پسې نه ګرځي. دی حدیث پسې زه ګرځېدلی مو ما حاصل کړی دي، حدیث ما پسې نه دي ګرځېدلی. نو د هارون الرشید ایمان ته بیا وګوره، آرا روان شو چې ټیک ده خلق علم پسې ځي، علم خلقو پسې نه ځي. نو راغی د درس ته، نو بیا بله تقاضا وکړه. امام مالک ته وی چې کته دا موطا ما ته د دې عام طالبانو لګزان لوینو دا مهرباني بدی. امام مالک ورته وی چې کوم شی د عام خلقو د فائدې د پاره هغه په یو سړی نشي قربانې دی، دا درس د عام طالبانو د پاره دی. که د طالبانو په زمره کې کینه او اورې ډیره خدا کینې خپل لار واه. بادشاہ ته وی هارون الرشید بسر و چشم د امام مالک رحمت الله علیه دا فرمان قبول کو او پاغه کې بناستو او حدیث به د بغداد بادشاہ ورتا یو قاصد راولېګل چې بادشاہ وای چې یو 100 رجلا بغداد تراش. امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې زه اوسګار نه ځنی موزګار. قاصد لاړو بیا راو چې یو 2 ورځې له خراشه کن بغداد ته. امام مالک رحمت الله علیه جواب ورولې غلو چې 2 ورځې نه چې یوې ورځې لم برابر نه. قاصد لاړو بیا راو چې د خدا بنده یو ورځې له خراشه. امام مالک ورته فرمایل چې بادشاہ ته وایا چې زما د خدای په ذات قسمی چې په مدینه منوره کې د رسول الله په خوا کې یو منټ زستا په ټوله بادشاہي ورنک. زه چې د په قبر په خوا کې یو منټ تیروم نو دغه یو منټ کټوله بادشاہي د بغداد راکې نو در بینک. عاشق دیتا وی رحمان بابا ته چاوی راځه دلته مولا راغله د جلسه د تقریر به پکې واوري. هغه څه چل دی وی مولود شریف ته مولا راغله د تقریر به پکې کوي ته به واوري. هغه ورته له ول رحمان دمر اوزگار نه ده د کار د عشقان. رحمان دمر اوزگار نه ده د کار د عشقان چې وګونی سي ناسح غوندي اوزگار تا. دا تقریرونه چې کوي دا اوزگار دي او زه د عشق په کار کې باندې ما نزو ورته اوزګار نه. امام مالک ورته وې زه داغه خاورو
د عشق په تاک کې ناستم ستا بادشاہي ما ته پکار نه ده او نه د بادشاہ دعوت ما ته پکار جلار شي کنه وزکه نظم چې د پیغمبر یو حدیث میں د بادشاہ نزدېکت ته نه پریږدي پیغمبر فرمایلی دي چې من خالط الملوک څوک چې د بادشاہانو سره خلط شي خوراک سکاک ناستا پاستا روابط تعلقات دا خلق غلط دین دی دا د دین غلط دی نو د پیغمبر دا حدیث چې ده دا مې د بادشاہ په دعوت باندې التتلو تنفری عزیزانو د عشق دا عالم چې په ټول عمر کې سیوا د حج نه په ټول عمر کې یو شپه د مدینې نه بار نه ده کړې یو شپه بیا په ټول عمر کې په مدینه منوره کې چرته په سورلای نه دی سور شوی چې دې ځمکې لاندې زما محبوب پروت دی که زه په سورلای سور شم نو به لاندې راشي یا رب بیا په ټولې زندګۍ کې په مدینه منوره کې پڼې نه وې پخپو کړې خپیاب له بګرځي چې کوم ځمکه زما محبوب د خپل لاندې راغلې ده زما د خپې غوسې شي چې پاغه ځمکه به زه پڼو سره ګرځم د امام مالک رحمت الله علیه د عشق او د مینې دا عالم د دې بدل کې څه شی او بیا بدل کې څه د دې په بدل کې عرش په رسول الله سره ملاقات عرش په خو چې سترګې به پټې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به مجلس د 15 کالو په عمر کې عالم شوی او نه فقط دا چې د عالم شوی د 15 کالو په عمر کې بیا تصنیف د موطا امام مالک هم کړو بیا دغه موطا چې دا بد طالبانو ته درس کولا د لری لری اطرافو نبا خلق راتلو امام مالک رحمت الله علیه نبه موطاز د کولا موطا چونکہ د حدیث کتاب دے او پدے ټول کتاب کے فرامین دی د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا د پدی خپل دور حیات کے کم احتیاط چې کړه دې په حدیث را جمع کولو چا به ورته وی چې دې سړی ته یو حدیث یاد دی د پیغمبر نو دې بلاړو دا